بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، خبره کو د سانحه اسفالټ چې د یو کور د فیملی د 15 نه 18 کسانو پورې د اوبو په منځ کې ګیر شوي او هغوی تقریبا د 2.5 غنټو نه تر 3 غنټو پورې د وخت د واکدارانو نه مدد طلب کوو، خو د افسوس مقام دی چې د وخت واکداران په خپلې مستۍ کې مست او د هیڅ چا چغه یې وانه اورېده. تر دې حده پورې چې د اوبو بېرحمه موجونو دغه خلک ځان سره ووړل او د دې دنیا نه روابط ختم شو. د افسوس خبره ده چې د 2 نه تر 3 غنټو پورې دغه خلک چغې وخي، سورې وخي د وخت واکدارانو ته چې مونږه بچ کې مونږ له مدد راوړی. آیا چېرته وو د وخت دا واکداران؟ چېرته وو هغه 300 هلیکاپټرې؟ چېرته وو هغه ریسکیو والا؟ هغوی دا چغې ولې نه اورېدې؟ هغوی ولې راویښ نه شو؟ آیا زمونږ په پښتنو کې، زمونږ پښتونخوا کې د انسان دا قیمت شو؟ زمونږ دا قدر شو؟ زمونږ د انسانانو دا ویلیو شوه چې مونږ د مرګ په انتظار چغې وخو، حکومت زمونږ د ټس نه مسکیږي نه؟ ډېره د افسوس خبره ده. ملګرو، دا لومبیا واقعه نه ده، دا واقعه مونږ ته د 2022 واقعه هم را یادوي. مونږ په هغې باندې هم څه ایکشن نه دی اخیستی او مونږ په دې باندې هم څه ایکشن نه شو اخیستی، ځکه چې مونږ صرف د زنده‌باد او د مرده‌باد په منځ کې ګیر یو، ځکه چې مونږ صرف د خپل لیډر او ستا د لیډر په منځ کې ګیر یو. زه خپل لیډر زنده‌باد، لالا خپل لیډر زنده‌باد، د یاسر خپل لیډر زنده‌باد. تر کومې پورې چې مونږ د زنده‌باد نه نه یو راوتي نو زمونږ هېڅ حیثیت نشته، زمونږ د ووټ هېڅ حیثیت نشته. که چېرته نورې خبرې پرې نه کوو، د بجلۍ بلا مسلې دي، د کانې پینې د اشیا بلا مسلې دي، د روډونو بلا مسلې دي، د هسپتالونو بلا مسلې دي، د تعلیم بلا مسلې دي، خو د ټولو نه ضروري د انسان زندگی ده. مونږ ته د هغې مسله ده، خو زمونږ خلک ویډیو کوي، په دې وجه باندې ویډیو کوي چې زه د ټولو نه مخکې اپلوډ کړم او زه وایرل شم. به هر حال دغه خلکو کې 2 سویلین راغلي وو او څه کسان یې بچ کړي دي، خو هغوی سره څه اوزار نه و، صرف 2 ټوپان وو ورسره او الحمدلله هغوی 3 زندګۍ یې بچ کړي دي. به هر حال هغه کریډټ هم اوس ریسکیو والا اخلي. خو زه وایم چې مونږ دغه سویلین راپاسې وو په سوشل میډیا، په الکترانیک میډیا دومره ونازوو چې زمونږ د وخت واکداران چې دي چې د هغوی سترګې د شرم نه ښکتې شي. افسوس دی په ما، افسوس دی په تا. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.